إن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم قالوا فكيف نصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشر وحملوا على الخشب موت في طاعة الله تعالى خير من حياة في معصية الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یقی محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہے شمشیریں۔ محترم و مکرم صدر مجلس د جمعیت علماء اسلام سابق فاٹا، ذمہ دار حضرات، سٹیج باندے تشریف فرما، زمون ډیر درانه قائدین، د دغه عظیم محفل منتظمین، زمون د روان وخت د تمې او د امیدونو ګلانو بلبلانو فاضلانو، د ټولو نه وړاندې د شمالي وزیرستان د طلباو د تنظیمی ذمہ دارو یو جهان مننه او شکریه ادا کوم چې په دا دومره ښایسته تقریب کې د خپل مستقبل د رفقای کار سره د ملاقات یو موقع په لاس راکړه. زه خالص د بنیر د تورو غرونو نه نن ستاسو د وزیرستان او د اهل وزیرستان مینې او محبت دلته په راتلو مجبوره کړی یم. زموږ والد مکرم هم بیمار دی او ما ستاسو مشرانو ته عذر هم وکړو چې یو ډېره ضروري جنازه ده زموږ په علاقه کې، زموږ د جماعت یو اهم ملګری وفات شوی دی، خو دوی ویل چې نه، د ملګرو خواهش دا دی چې تاسو خامخا راشئ. فرمائی فضلای کرام ورونو، د ډېرو سختو تکلیفونو نه وروستو تاسو نن دې مرحلې ته راورسېدلی، د سپینو پګړو د ډېرو مشرانو ملاګانې ټیټې کړلې، نو تاسو یې دې ځای ته راورسولی. خپل سپینګیری پلار، خپل مشران او کشران رونه، خپل بوډۍ مور، د خپلو رشته دارو، د طالب علمۍ د وخت احسانات به نه هېروئ. هر وخت یې دعا کې یادوئ. دا د هغې د زړونو تمنا وه چې تاسو یې نن دې مقام ته راورسولی. ستاسو د اساتذه کرامو انتک محنتونه و، د داسې بزرګانو، ضعیفانو، علماو چې هغوی په مشکله باندې د خپل کور نه مدرسې ته، داسې اساتذه کرامو شیوخ پکې هم شته دی چې په ویل چیر کې راولي. کومه زمانه چې د هغوی د آرام وه، ستاسو د عالم جوړېدلو دپاره هغوی په ځان تکلیف تیر کړی دی او د خپل ژوند قیمتي لمحات تاسو ته درکړي دي. د هغې په برکت زمونږ او ستاسو په سرونو باندې دا سپینې او تورې پګړۍ سجاو شوي دي. خپل هغه اساتذه کرام، خپل هغه بزرگان او هغه اسلاف، د هغوی سره به عقیدت او محبت نه هېروئ. حضرت مدني رحمت الله علیه د تورو اوبو د جیل نه چې رها شو، نو ډېرې سختې یې لیدلې وې، او د شیخ الهند رحمت الله علیه د ژوند
ډېر تکلیفونه او صعوبتونه یې لیدلي وو. حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو په ملا باندې یې د څرمنې د سوځېدلو آثار وو. د غسل دوران کې اندازه ولګېده. شاګردانو یو بل ته وکتل. زمونږ په ژوند خو په دې هستۍ چېرته داسې حادثه نه وه راغلې، خو شاید چې د تورو اوبو په جیلونو کې حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه ته چا تکلیف رسولی وي، معلومات به یې د حضرت مدني نه وکړو. حضرت مدني رحمت الله علیه نه چې پته وکړه هغه ورته وفرمایل او زما استاذ جي چې هر کله به انګریز CID افسرانو د شپې د انویسټیګیشن دپاره بوتلو نو ټیک ټاک او حشاش بشاش به واپس چې به کله راغی رنګ به یې تک زیړو، وجود به یې رپېدو. ما ته یو ورځ تپوس وکړو استاذ جي تاسو چې ځئ نو طبیعت مو ټیک وي، واپس چې راشئ ډېر د تکلیف آثار وي در باندې. حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه راته وفرمایل حسین احمده ما چې کله بوزي ما ته د انګریز CID افسران مخې ته یو کاغذ کېږدي او په هغې کې لیکلي چې زه عهد کوم چې را روان وخت کې به زه د فرنګي سامراج خلاف عالم بغاوت نه پورته کوم او نه به زه د هغې خلاف جدوجهد ازادي او تحریکونه دا به زه چلوم. په دې دستخط وکړه، زه به دستخط نه کوم. بیا په ګرمو اوسپنو باندې ما سملی چې د هغې د اوسپنو ګرموالی زما د وجود په یخوالي باندې سوړ شي. نو زما ملا ټوله خوږ ده، دې وجې نه چې زه واپس کله راشم زما کیفیت بدل وي. حضرت مدني رحمت الله علیه ورته فرمایي حضرت جي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان سبق مو ستاسو نه زده کړی دی. نو که تاسو څه د حکمت د تقاضې مطابق خبره وکئ بده خو به نه وي. فرمایي د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه رنگ متغیر شو او وی فرمایل حسین احمده رخصت او عزیمت ته ماته ښودل غواړې، زه غواړم دا چې د الله د دین دپاره تکلیفونه او مشقتونه برداشت کوونکي د حضرت بلال او د حضرت خبیب په نوم رابلل کیږي، نو چې یو نوم پکې د محمود الحسن هم واخیستلی شي. هغه عظیمه هستي چې د هغې د ورځې او د شپې د فرنګیانو هغه اتکړۍ او هغه بیړۍ هغه یې برداشت کړی وي، خو چرته یې د خپل تحریک سره بې وفایي نه وه کړی. زه UK ته تللی وم، هلته ایډنبرا یو ښار دی، په هغې کې یو میوزیم کې ما په خپلو سترګو باندې د تورو اوبو د جزایر انډمان چې کوم د جیلخانې سلاخونه وو، چې کوم د هغې زنځیرونه وو، چې کوم د هغې اتکړۍ وي، کوم چې به د هغې قیدیانو په لاسو خپو کې ورچول کېدلې، د حضرت شیخ الهند په لاسو په خپو کې پرتې بیړۍ ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي، ما ښکل کړي دي او ما ستاسو د ټولو د طرف نه نیابتا ورسره عهد کړی دی چې د حضرت شیخ الهند د تحریک سره به مونږ چرته بې وفایي نه کوو انشاء الله العزیز. هغه حضرت مدني چې دا ټول تکلیفونه یې لیدلي وو، لږ وخت مخکې یې رهایي وشوله، د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه نه رخصت یې اخیستلو. نو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه ورته فرمایي خیر اگر جاؤ خدا حافظ مگر بھول نہ جانا ہمیں غیروں سے رشتہ جوڑ کر. همدغه درته وایو فضلاو مدارسونه الحمدلله ستاسو درس نظامی مکمل کیږي، خپلو اکابرو خپلو بزرګانو خپلو تحریکونو سره به بې وفایي نه کوئ او د هغې سره به ځان کلک تړلی ساتئ. د دین په دریو شعبو کې مونږ او تاسو ته محنتونه دا مخې ته دي، یو دی تعلیم د دین، دویم دی تبلیغ د دین او دریم دی تنفیذ د دین. دا درې واړه میدانونه ځان ځان لدي او د دې دریو واړو میدانونو تقاضې هم ځان ځان لري. د هر میدان خپله خپله تقاضا ده. تعلیم د دین دا طلب غواړي. ستاسو په سر چې دستار فضیلت سجاو شو د دې معنا دا نه ده چې تاسو به د نن نه وروستو کتاب نه ګورئ، تاسو به مطالعه بنده کوئ، تاسو به د کتاب سره خپله رشته ختمه کوئ. نه، بلکل به داسې نه وي. ستاسو علم نه دی مکمل، تاسو ته راه علم وښودلی شو، تاسو ته د مطالعې طریقه وښودلی شوله، اوس تاسو ذهن کلاو شو. زموږ علما او فضلا کو د کتاب سره رشته ساتي، صرف د هغې کتابونو سره ساتي کوم کتابونه چې د ده په درس کې وي او زیر درس وي. هغې نه علاوه
د دنیا د نورو کتابونو سره خپل رشته نه ساتي، داسې به هرګز نه وي. تاسو ته د تخصصاتو میدان کولاو پروت دی. تخصص فی الفقه وکئ، تخصص فی الحدیث وکئ، تخصص فی التفسیر وکئ، او حالات حاضره باندې تخصصات وکئ. دا میدانونه تاسو ته کولاو پراته دي. کتاب سره به خپل رشته مضبوطه ساتئ. دا بغیر د طلب نه حاصلیږي. دویم میدان تاسو ته د تبلیغ د دین پروت دی. د الله رب العالمین دین نور خلقو ته خورول او رسول. بلغ ما انزل الیک من ربک فلیبلغ الشاهد الغائب. تاسو مونږه الله رب العالمین د دې میدان د پاره منتخب کړی یو. مونږ په دې راضی یو چې مونږ د الله د دین داعیان یو. مونږ په دې راضی یو چې مونږ د الله د دین مبلغین یو. کو یو طرف ته په دنیا کې د الحاد او د دهریت دعات موجود دي، نو بل طرف ته په دنیا کې د توحید دعات مونږ او تاسو الله ګرځولی یو. ټول ووایي الحمدلله. کو یو طرف ته په دنیا کې د لادینیت د خورولو دپاره تنظیمونه شته دی، د هغې دپاره منصوبې شته دی، د هغې دپاره پلانونه شته دی، نو بل طرف ته زمونږ او ستاسو انتخاب الله رب العالمین د خپل دین د دعاتو په حیثیت باندې کړی دی. مولانا سید ابوالحسن علی الندوی رحمت الله علیه به فرمایل دنیا کې دوه اصطلاحات زیات استعمالیږي. یو د تعمیر اصطلاح ده، دویمه د تخریب اصطلاح ده. تخریب عموما دا وسایل نه غواړي، دا محنت نه غواړي، دا حکمت عملی نه غواړي، دا منصوبه بندي نه غواړي. دا بلډینګ دی کو په کال کې تیار شوی دی، انجینیرانو په نقشه جوړ کړی دی، شاته نه ورله فنډ ایشو شوی دی، ګلکارانو پې خوارۍ او محنتونه کړي دي. نو د دې تخریب د 2 ورځو کار دی. دا د انجینیر حکمت عملی او منصوبه بندي هم نه غواړي، او دا دومره ډېرې پیسې خرچ کول هم نه غواړي څومره چې په تعمیر باندې لګېدلې. خو تهذیب او تمدن په تخریب باندې نن د امت مسلمه د هغې په طرز معیشت او په طرز اقتصاد په تخریب باندې، نن د امت مسلمه په طرز ریاست او په طرز سیاست په تخریب باندې یوازې دا نه چې په هغې باندې محنت کیږي، د هغې دپاره حکمت عملی جوړیږي، د هغې دپاره منصوبه بندۍ جوړیږي، د هغې دپاره فنډونه دا مهیا کیږي، د هغې په شا باندې یوازې دا نه چې لوکل خلق دي بلکې د هغې په شا باندې بین الاقوامي قوتونه ولاړ دي. نو چې تخریب په خپله کېدلو خطرناکو، نو چې د کم تخریب په پشت باندې پیسه هم شته دی، حکمت عملی هم شته دی، منصوبه بندي هم شته دی، ریاستي او بین الاقوامي قوتونه هم شته دی، دا تخریب ډېر خطرناک دی. هغه تخریب نن په خپلو ټولو وسایلو سره امت مسلمه ته را مخامخ دی. او دا زه نه وایمه، دا د امریکې چې کوم سیکیورټي ایجنسي ده د هغې د نشر و اشاعت یو اداره ده، رینډ د هغې نه نوم دی. هغې په یو موضوع باندې یو کتابچه شایع کړې ده. هغه موضوع د هغې اندروني منصوبه بندي ده د امت اسلام خلاف، او د هغې په انګلیش کې عنوان دی ډیموکریټک اینڈ سیول اسلام پارټنرز strategies and resources. په دې نوم باندې نن هم د هغې حکمت عملی او د هغې مقاله پرته ده. هغې کې لیکلي دي موږ ته د ټولو نه لوی چیلنج په دنیا کې دا اسلام دی. امت اسلام او اسلامي معاشره په 4 قسم طبقاتو باندې مشتمله ده. نمبر 1 په دې کې هغه طبقه ده کومه چې اسلام د خپل ځان دپاره کامل مکمل نظام حیات ګڼي. هغوی عقیده هم د اسلام خوښوي، هغوی عبادت هم د اسلام خوښوي، هغوی اخلاق هم د اسلام خوښوي، خو دا انفرادي او اعمالو نه وروستو اجتماعیاتو کې هم هغوی اسلام غواړي. هغوی معاشرت هم د اسلام خوښوي، هغوی معیشت هم د اسلام مطابق خوښوي، هغوی سیاست او ریاست هم د اسلام مطابق غواړي. وایي دا فنډامنټلیست دي، دا بنیاد پرست دي، دا قدامت پسند دي. دا د ټولو نه لویه خطره ده زمونږ د منصوبو په لار کې. مونږ الحاد خوښو، دوی توحید غواړي. مونږ لا مذهبیت غواړو، دوی د مذهبیت علمبردار دي. مونږ غواړو د دوی جوماتونه شاړ شوې، هغوی په ریوند کې مرکز قایم کړی دی او جوماتونه آبادوي. مونږ غواړو د امت اخلاق تباه و برباد شوې، هغوی په منبر او په محراب، په اختر او په غم کې لګیا دي او امت سمجاوي.
TF دی او که هغه نور بین الاقوامي مالیاتي ادارې دي د هغوی راج دی په دنیا کې قایم شي او سودي نظام دا د مسلمان ریاستونو هغه نظام په خپل لپیټ کې واخلي او دا قدامت پسند طبقه زمون په لار کې رکاوټ دی. مونږ وایو چې مذهب او سیاست مو د یو بل نه جدا کړي، دوی لګیا دي او مذهب او سیاست په یو بل سره تړي. د دوی د ادارې نه فارغ التحصیل عالم دا خامخا سیاسي وي، دا غیر سیاسي نه وي. افغانستان پکې انوال وو او دا قبایلی سیمه د خراسان پکې انوال وه. هغه انټرنیشنل تحریکونه په سیاست کې چلولي وو. دا فنډامنټلیست طبقه، دا بنیاد پرسته طبقه، دا انتها پسند طبقه دوی زمونږ د مفاداتو په لار کې رکاوټ دي. مونږ اقوام متحده د خپلو مفاداتو دپاره جوړه کړې ده. مونږ بین الاقوامي تنظیمونه د خپلو مفاداتو دپاره جوړ کړي دي. زمونږ په مفاداتو کې چې څوک رکاوټ شو او د ټوپک په لار باندې مونږ د مخې نه لرې کوو، ناټو مو ورته جوړه کړې ده. 15 وطنونه مو ورسره وابسته کړي دي. دنیا فنډونه او وسایل مو ورته ورکړي دي. لہذا دا طبقه زمونږ د مفاداتو په لار کې رکاوټ ده. زمونږ جنگ د دوی خلاف دی، زمونږ حکمت عملی به د دوی خلاف وي، زمونږ منصوبه بندۍ به د دوی خلاف وي. علماو فضلاو وروڼو، ستاسو هدف په راروان وخت کې ډیر لوی پکار دی. د کلیو د علاقې یا د مسلمانانو په وړو وړو فروعي مسایلو کې به خپل ژوند نه صرف کوئ. تاسو د شیخ الهند د فکر خلق یې، تاسو چې په وړه فرعي مسله پسې خپل وخت لګوئ. د دې مثال داسې دی لکه چتې وړه مرغۍ ده، په هغه باندې ته په توپه باندې ډس کې. اوس د توپې په ګولۍ خو به چتې مړ شي، خو د توپې د ګولۍ قیمت ته وګوره او د چتې قیمت ته وګوره. د حضرت شیخ الهند د فکر سړی دی به خپل قیمتي اوقات په لوی هدف او لوی ټارګټ کې صرف کوي چې هغه په دنیا کې نن لوی بدماش او عالمي استعمار امریکا ده. د هغې منصوبه بندۍ دی او په پاکستان کې د هغې د چمچو د هغې ایجنټي ده او د هغې پلوي ده. د هغې خلاف به مونږ او تاسو خپل استعداد کار صرف کوو. د خپلو اکابرو سره د خپلو بزرګانو سره به اظهار وفاداري اختیارو. حضرت شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه د هغه نه حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت الله علیه پوښتنه وکړله. حضرت جی مولانا حبیب الرحمن عثمانی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند را اولیږلم چې د حضرت شیخ الهند حیا راځي، پوښتنه ترنه نشم کولی، یو تپوس ترنه وکړه. دا دیوبند خو ستاسو د نظر د وړاندې قایم شو، دا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه خو ستاسو د وړاندې دا اداره قایموله. بنیادی غرض او مقصد د دیوبند د قیام دا سو. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت الله علیه فرمایي چې کله مې ترې پوښتنه وکړله نو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه یو سوړ اسویلی وکړو او بیا یې وفرمایل هغه به قاسم نانوتوي صاحب ته حضرت الاستاذ وی. وی فرمایل حضرت الاستاذ هغه ما لیدلی دی د دیوبند مدرسې په دې خاطر باندې جوړوله چې د 1857 کومه هنګامه جوړه شوله او د هغې د لاسه مسلمانانو ته کوم نقصان ورسېدلو، د هغې نقصان د تلافۍ دپاره د امت اسلام د دین اسلام په ټولو شعبو کې د رجال کار پیدا کولو دپاره یو اداره جوړه شوله چې دا به د دین اسلام همه جهت سربلندي د هغې دپاره به رجال کار پیدا کوي. نن زمونږ او ستاسو مخې ته د دین اسلام د تبلیغ دپاره چې هغوی کوم طریقې مونږ او تاسو ته مخې ته راکړي دي او کومې ادارې، دا زمونږ او ستاسو په لاس کې د بزرګانو امانت دی. د تنفیذ اسلام دپاره دیوبند مونږ ته جمعیت علما راکړی دی او دا داسې د یو وړوکي ملا فتوا نه وه، دا د مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوي رحمت الله علیه فتوا وه. دا هغه هستی ده چې په هندوستان کې به دې هستۍ فتوا ورکړله نو اهل علمو به د دلیل پوښتنه نه کوله، وی به نام هی کافی ہے. دا د مفتی اعظم هند فتوا ده. هغه وخت کې د هندوستان په ټولو عرض کې ټولو علماو د حضرت مفتی کفایت الله دهلوي په دغه مشوره باندې اعتراض چا نه دی کړی. لوی لوی علما تیر شوي دي، د هغې ټولو د طرف نه په دې باندې اطمینان او شرح صدر دا 100 کاله تعامل د اهل الله جمعیت علما اسلام سره
دا زمونږ او ستاسو دپاره په خپل ځای باندې حجت شرعي دی. حضرت الامام شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلي دي په غیر منصوصي امورو کې د اهل الله تعامل دا حجت شرعي دی، ځکه اهل الله هغه خلق دی چې دا محدثین ملهمین موفقین من الله وي. دوی ته الله په زړه کې یو خبره ورچولې وي، دوی الله په یو جماعت کې رايوځای کړي وي. نن ګوره هر شیخ الحدیث د جمعیت علما سره، نن ګوره هر مستند دارالافتا د جمعیت علما سره. زمونږ او ستاسو دپاره دا خبره په خپل ځای کافي او شافي ده. زما فضلاو ملګرو جذباتي و نارو باندې به نه ځئ. زما فضلاو ملګرو د یو دوو دریو کسانو د هغې په علمي رایو باندې به نه ځئ. همیش دپاره د سواد اعظم اتباع کوئ، همیش دپاره د عظیم جماعت د علماو اعتماد هم کوئ او په هغې باندې باور هم کوئ. هغه رینډ کارپوریشن والے لیکلي دي وی یو د بنیاد پرستو طبقه ده، دا په دې وخت کې د ټولې دنیا د مفاداتو دپاره خطره ده. موږ د خپلو بزرګانو سره عهد کوو، موږ به د دین اسلام په ټولو شعبو کې د اسلام چوکیداري کوو انشاء الله العزیز. دا زمونږ په زړه تمنا او ارمان دی. مظلومه قرآنه یو نه یو ورځ خو به دې د جومات د تاخ نه راپورته کومه او د پاکستان د چیف جسټس په ټیبل باندې به د حاکم جوړومه انشاء الله. مظلومه قرآنه یو نه یو ورځ به د پاکستان په پارلیمنت باندې بالادست کومه انشاء الله. مظلومه قرآنه یو نه یو ورځ به د پاکستان د خارجه پالیسۍ بنیاد جوړومه انشاء الله. دا زمونږ او ستاسو عهد دی د خپلو اکابرو سره. دویمه طبقه په امت اسلام کې دا جدت پسند طبقه ده. دریمه طبقه په امت اسلام کې دا روایت پسند طبقه ده. څلورمه طبقه په امت اسلام کې دا سیکولر طبقه ده چې خپل انفرادیات د مذهب سره تړل غواړي خو اجتماعیات د مذهب نه لرې ساتل غواړي. دا هغه سیکولر طبقه ده. زمونږ او ستاسو په ملک حاکمیت کوي. فضلاو ورونو 1947 نه 2024 پورې د ابوبکر صدیق په منصب باندې د زرداري غوندې خلک ناست دی. زړه کې لږ درد خو پکار دی. کاش چې په دې ځای باندې څوک شیخ الحدیث ناست وی، کاش چې څوک اسلام پسند پې ناست وی. دا درد په سینه کې کېږدوئ، معاشرو ته خواره شئ او په خپلو معاشرو کې په دې حواله باندې محنت وکئ، په دې حواله باندې کار وکئ. الله رب العالمین به مونږ او تاسو ته غلبه او بری را نصیب کوي. د تنفیذ اسلام دپاره زمونږ اکابرو مونږ او تاسو ته دغه جماعت په لاس باندې راکړی دی. منګولې پې کلکې ونیسئ، دننه کو پکې کمی کوتاهی وي د هغې د اصلاح دپاره په فورمز او په ادارو کې دننه آواز پورته کوئ، بهر محفلونو کې دفاع کوئ. نن تاسو وکتل چې د دیني مدرسو د رجسټریشن په معامله کې مولانا فضل الرحمن د زرداري غوندې کټپوتلي حکمران نه، د پاکستان د جرنیلانو د اسټبلیشمنټ، د پاکستان د وزیر اعظم نه، براه راست د FATF سره مد مقابل ولاړ دی، براه راست د امریکې سره مد مقابل ولاړ دی. خپل مد مقابل وپیژنئ او د هغې مطابق خپل طرز جدوجهد شروع کړئ. د خپلو اکابرو منهج به نه پرېږدوئ، د خپلو اکابرو مسلک به نه پرېږدوئ، د خپلو اکابرو د هغې طرز جدوجهد به نه پرېږدوئ. انشاء الله العزیز کو ژوندي وو او اسلام له الله غلبه ورکړله بیا هم کامیاب، او کو په دغه لاره کې راته مرګ راغی، ژوند مو د غزا، مرګ مو د شهادت، انشاء الله العزیز کامیابی به زمونږ او ستاسو قدمونه ښکلوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.